وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل کړي وإذا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی اذا اراد بعبد خيرا، کله چې الله تعالی د یو بنده سره د خیر اراده وکي استعمله نو د خیر په کارونو کې ولګي. فقيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ صحابه تاسو کو چې د الله حبيب الله دې څنګه په کار کې ولګي؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل يوفقه لعمل صالح قبل الموت. الله تعالی دل توفیق ورکی د نیکو اعمالو مخکې د مرګ نه. دا عظیمه نه خده کله چې الله د یو بنده سره د خیر اراده وکي دی په خو کارونو کې ولګي، او کله چې الله تعالی د یو سړي سره د بد اراده وکي د شر او د عذاب نو دی په ناروا په پلیتو په غلطو کارونو کې به الله دې مستعمله او دې په کې تلګي. چې د نیکو اعمالو لعمل صالح قبل الموت الله به توفیق ورکوي ورلرا د نیکو اعمالو مخکې د مرګ نه حتی يموت على التوبه والعباده، چې د مري نو په توبه بمري او په عبادت کې بمري. فيكون له حسن الخاتمه، نو دا به سبب د خې خاتمه وګرځي او خاتمه چې د چا خشوه د کامیاب شو. فقد فاز فوزا عظیما، کامیاب شو په کامیابی لوی سره. الله تعالی دې زمون خاتمه په ایمان کې. وعن شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. د الله حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي او خيار سره هغه د من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې څوک خپل نفس هغه صبر کی قابو کی واخلي او عمل کوي دا هغه چې په کاریږي رستو د مرګ نه. والعاجز من اتبع نفسه، او عاجز سره هغه ده نامراد سره هغه ده ناکام سره هغه ده چې څوک تابعداري د خواهشو کی وتمنى على الله، او امیدونه ساتي د الله نه، ارزو کوي د الله نه د بخنه. دو قسم خبر، یو په عمل بزو جنت ته او کنه د خدای پر رحم بزو. نو اوس که یو سړی وای چې صرف په عمل باندې بزم نو دې بزان په مشقت کې واچي او جنت ته تل خدای خبر. او که یو سړی وای چې صرف د خدای پر رحم بزم نو د بنیاد نشته، به بنیاد لګیا دی. د دواړه کارونه چې دي لازم ملزوم د یو بل سره تړلي دي، یو بل نه جدا کیږي نه. بنیاد به ته یې د الله د احکاماتو د منلو چې دا ستا عاجزي د الله تعالی عاجزي درته کوم پر رحم می جنت ته بوزم. نو دا عبادت چې دا خود به خود عاجزي ده، چې کله دا عاجزي ته د رب په دربار کې وکړل نو الله به په خپل رحم ته جنت ته بوزي. عبادت باندې جنت ته رسیدې نشي، خدا عاجزي ده، په دې عاجزۍ رب خوشاليږي، او چې رب خوشاله شونه تا باندې به رحم وکي، او چې رب خپه دی نو هغه رحم نه کوي. یو سړی وای چې بس د قشانتی بزم خدای به رحم را باندې کوي، ترسیږي به را باندې، نو دې چې د نو تمنا علی الله دې ډیر قمقل دی. قمقل پدې دی چې لارې غلطه کړ دغه. یو سړی داسې روان شي په خوځي کته سلی ته کوشي په خو روان شي او تا ته وای چاجي صاحب دعا کوا بیا تا دعا کوا چې ما دې الله کاړی ته ورسه، خدای د پاره لکه ختمونه وکي ما دې خدای کاړی ته ورسه. تاسو ټول وای دې لیونه دی لکه ته داسې روان شه او لاره مونږ ته سیده کوو او بیا مونږ خدای نه سوال کوو چې الله دې تا په خیر خیریتګۍ سره ورسوي. نو بیا به ته خيار ته روان په خو برحال ته روانې او داسې به زما غشانته به زما خدای دې ما کاړی ته ورسوي، نو دا غلطه ده.
لار د دوزخ اختیار کې او وای چې دعاګانې کوي الله به مې جنت ته رسوي، دا غلطه ده. او چې کله لارم ته د جنت اختیار کړه او بیا دعاګانې په خپل هم غواړي او بل ته هم وای چې مال دعا وکړه چې الله ما ته اسانی راولي، نو بیا چې د تو خياري بیا به الله ته اسانی راولي. عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو سړی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه فرمای چې كنا في مجلس، مونږ په یو مجلس کې ناسو، فطلع علينا رسول الله، د الله حبيب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې راخکار شو، راغ نبی علیہ السلام، وعلى رأسي اثر ماء، او د نبی علیہ السلام په سر کې په ویختو کې اثر د اوبو، غسل کړو نو هغه لونواله په ویختو کې ښکارېدو. فقلنا یا رسول الله، مونږ وی چې او د الله حبیبا نراکا طیب النفس، او د الله رسوله نرسه خوشاله دا ولی قال اجل، نبی علیہ السلام یا نن خوشاله. قال ثم غاز الناس ثم خاز القوم في ذکر الغنى، دا خبر یا طریقې دی په دې کې خلکو د مالدارۍ ذکر او تذکيري شروع کړی او بل سره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هیڅ عیب نشته په مالدارۍ کې، پروا نشته، مالداری خو سبد سیز ناکاره سیز نه ده، خو لمن اتقى الله عز وجل، سوک چې د الله تعالی نه یریږي چې لوی شان والا او بزرګۍ والا رب دی، چې داغه نه سوک یریږي نو مالداری خو سبد سیز نه ده، په مالداری کې د رب نه یریږي نو مالداری ډیر خسیز ده. والصحة لمن اتقى خيرا من الغنى، او صحت هم ډیر چې دنو بهتر دی دا غچا د پاره چې بچا کی تقوای، دا ډیر بهتر دی د مالدارۍ نه. یو سړی مالدار ای ډیر پیسې دی ورسره خو صحت ټیک نه دی، شوګر مریض دی او پیسې کروڑپتی دی، نو دی بل کسو کی دی مالګ نشي استعمالوله، چینی نشي استعمالوله، خوږه میوه نشي استعمالوله، نو دی مالدارۍ نه دا روغ صحت چې دی نو دا ډیر بهتر دی، دا ډیر غوړه دی بهتر. تور ماما دی الله وبخي، محمد ریاض مولوی صاحب زموږ استاد، الله دې جنت کې اعلی مقام ورلور کی. هغه چې دلته یو سړی سره زما بحث شو، ما ورته چې مشره روغ صحت چې دی کنه دا اختر دی، هغه ماته مولوی صاحب تاسو خبرې کوي خدا نوې جامع اختر دی، امارته نوې جامع اختر نه دی، روغ صحت اختر دی، ته لګیا اوسوي نوې جامع نه که صحت دی روغي بیا به هم سر کته نیولې خپه وای چې زمانه نوې جامع نشته په زړو کې ګرځي. د قدرت کارو د اختر روز رااله او هغه مشر چې دی نو سزې خوب شو، پنډۍ ماته شو کا سبل زه خو متازه شو په کټ کې پروت، زه په لاړم ما چې مشره نوې جامې دي جوړې کړ دي کنه، نو هغه چې او نوې جامې اختر سره خوان نشته مولي سي متازه پروت هم سړی مزه خو هغه کوي سړی بازار ته وځي چرته جمعات ته لاړ شي خلکو سره ملاقات یو کی، نو هغه پکې ته نشته، نو واسه چې د نوې جامو باندې سور پوری کوي. نو د مالدارۍ نه روغ صحت چې دی دا چې د لوی نعمت دی، لوی باچایی ده روغ صحت چې الله تعالی روغ صحت درکړي په دې باندې لوی شکرونه وباسه. وطيب النفس من النعيم، او خوشحالي د نفس چې دا خوش طبيعتي دا هم د الله لوی نعمت دی، چې سړی هر ټیم کې داسې ټینشن یو په سر دړي دا لوی غمي، او چې سړی داسې خوشاله نو دا هم د الله یو لوی نعمت دی چې ټینشنونه ختم شي او خوشحالي راشي. وعن سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وطيب النفس من النعيم، او خوشحالي د نفس چې دا نو داوم چې دا نو د لوی نعمتونو نه دا، خو خوشحالي د نفس هغه په حلالو سيزونو په جایزو سيزونو باندې، اسې چې ستا طبيعت داسې خوشاله لکه غصه نه، خپه او پریشانه نه، او بس چې کور ته ځې نو بس خپه خوشحالي په خندا او په جی قربان خبرې دي، او چې بار راځي نو بیا هم په جی قربان خپل اخلاقو کې خبرې دي، دا د الله لوی نعمت دی، او دا بهترین په مخلوقاتو کې خوش اخلاقه سړی دی، او بدترین په مخلوقاتو کې بد اخلاقه سړی دی.
چې اخلاق په کور کې هم ټیک نه بار هم ټیک نه دا ډیر بد سړی دی او چې اخلاق دې ټیک کو بس ته چې دنو بیا په دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې هم کامیابی الله تعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي